السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما عمران خان الله پاک یو ځل بیا یو ډیر غټ مصیبت نه بچ کړی دی. د عمران خان خلاف یو ډیره غټه منصوبه ناکامه کړې ده. الله پاک پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو. بل عمران خان او نواز شریف حکومت دا کم چې شهباز شریف حکومت او د 18 میاشتې چې کم د حکومت تیر کو د پی ډی ایم د کې سفر ته کم حکومت ملک له زیات نقصان ورکړی دی. یو مکمل چارت په سره داغي حواله سره هم شریکوم. بل پاکستان ته نواز شریف تاسو له معلومه ده واپس راغله د پاکستان عوامو له ځل بیا دوکي ورکول له د دې مکمل حقیقت سره پاغي باندې به هم ډیټیل سره خبره کو. پیپلز پارټي رهنما د پاکستان قوم نه معافي غوښته ده، په کومه خبره معافي غوښته ده پاغي باندې هم یو ډیټیل ډسکشن ده. بلکې پی کې صحت کارت باندې علاج مشکل شو. عمران خان عدالت ته یو اهم درخواست کړی دی چې پاغي باندې به هم کمپلیټ ډسکشن کو کې پی کې په صحت کارت باندې علاج ولې مشکل طرف ته لاړو. پاغه هم یو ډیټیل د نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله خو د عمران خان حواله سره خبره کو. د عمران خان خلاف یو ډیره خطرناکه منصوبه و چې هغه الله پاک ناکامه کړی ده. مطلب کومه راسي غټه منصوبه د عمران خان خلاف جوړه و چې هغه الله پاک ناکامه کړی. پاغه باندې ډیټیل سره خبره کو. یو صحافي دی چې نوم یې وقار ملک ته هغه لیکلی دی د عمران خان حواله سره چې د عمران خان د حکومت درې کارونه وو چې په عمران خان باندې کولو. د عمران خان حکومت نه غدرې کارونه اښتلو او بیا د عمران خان حکومت ختمولو او عمران خان ته سخت سزا ورکولو. حکم درې کارونه یو خداو چې د پی ډی ایم څومره هم ټول مطلب د پی ډی ایم څومره هم رهنما دی غیله انارو ورکول. دویم د کشمیر سودا کول. دریم عمران خان باندې اسرائیل تسلیمول. دا درې کارونه چې په عمران خان باندې وشو نو بیا به عمران خان ته دا غي نه پس د عمران خان خلاف یو بیانیه جوړی دا چې عمران خان يهودي ایجنټ ته اسرائیلی تسلیم کو او ملک دشمن د کشمیر سودا یو کا او د نورو کسان کم چغللی د ملک غیله انارو ورکجی. نو دا بیانیه به د عمران خان خلاف جوړیدل. نو د دې بیانیه په وجه به د عمران خان نه خپل عوامو هم نفرت شروع کړو او عمران خان به بیا جیل لتلوجي. چونکه عمران خان اوس هم جیل کې دی. خو د عوامو چې کومه مینه ده هغه عمران خان سره ده، بلکې عمران خان نه د عوامو نفرت نشته. نو دیږي کې عمران خان ته دا فائدہ حاصله شو چې د عمران خان دغه خلاف چې کومه غټه منصوبه جوړه واغه ناکامه شوې ده او عمران خان نه د خپل عوامو چې کوم نفرت ته هغه نه دی. مطلب د عوامو سره مینه د عوامو یو هیرو دی. کچره دغه کارونه شوی نو بیا عمران خان نه خپل عوامو نفرت کولوجي. بل د عمران خان حکومت او پی ډی ایم حکومت کې فرق څه دی؟ عمران خان حکومت کې هر څه ترقی کوله. تاسو د پسکرین باندې دا تصویر هم ښکاری چې د کې تاسو کته شي چې د عمران خان په حکومت کې هر څه پازیټیو دی. یو طرف له تاسو غوي د عمران خان حکومت ته چې کې هر څه پازیټیو دی او بل طرف ته د پی ډی ایم حکومت وګورئ چې هر څه پکې ماینس طرف ته کته روان شوی دی. د پاکستان ترقی، د پاکستان اکانومي، د پاکستان هر څه چې کوم دی د پی ډی ایم په حکومت کې حقیقت تلو. د عمران خان حکومت کې هغه ترقی کوله بر روانو او د پی ډی ایم حکومت کې هغه ټول حقیقت تلو. تاسو له پسکرین باندې ښکاری. بل پاکستان د عمران خان حکومت کې مطلب ډیر تیزی سره ترقی کوله او ملک د پی ډی ایم په حکومت کې تاسو د ښکاری چیرڅ خطر راغلی. بل تاسو له معلومه ده نواز شریف پاکستان ته راغله د جی د پاکستان عوامو له دوکي ورکول د لپاره ځکه د مسلم لیگ نون دا بیانیه ده ایدا داوا کوي چې شریدا په رموله مکمل شو نو موږ به د پاکستان تقدیر بدل کو. موږ سره د پاکستان د ترقی فارموله ده. نو دلته سوال پیدا کیږي چې آیا دا موقع مخ کې نواز شریف له نو ملو موږ خو چې کله هوش سنبال کړی د نواز شریف په حکومت کې نواز شریف په حکومت کې تقریبا 1980 نه 2013 پورې نواز شریف په پاکستان باندې حکومت کړی دی. که چې کمپلیټ حکومت نه کړی دی یو صوبي وزیر اعلی پاتې شوی په یو صوبې حکومت کړی دی نو د کم تقدیر بدل کړی دی. د پاکستان چې دی زیل را رسیدل خو دغه خلکو لاس ته پکې کنه مخکې د کومه ترقی ور کړی دی چې اوس په لا ترقی ورکی. بل د پاکستان پیپلز پارټي رهنما د پاکستان پیپلز پارټي هغه د قوم نه معافي غوښتل د خورشید شاه په لایو شو کې د قوم نه معافي غوښته او خورشید شاه ویلي دي چې دا زموږ ډیره غټه غلطي و ډیر غټ کمکلتوب و چې موږ پی ډی ایم سره اتحاد کړو او پی ډی ایم سره موږ په دغه حکومت کې شامل شو. چونکه د پی ډی ایم حکومت ټول فیصله مسلم لیگ نون کړی دی. موږ له پکې چا هیڅ قسم غیا نه راچولې دا موږ پکې چا هیڅ قسم سمنل نه دي. دا خبره د هغه ټیم نه کول چې سټیم حکومت کې ناستو خپ زبردست خوشاله جیبونه ډکېدل یو به یو خو روانو بل خو روانو پټور باندې. اوس چې کله حکومت تیر شوی اوس د ورځ یو ځل بیا عوامو له دوکه ورکول د لپاره هر سړی لګیا شوی دی راوتل دی. جی په کې پی کې په صحت کارت باندې علاج مشکل شو. وجه غټه دار چې کې پی کې حکومت نگران
حکومت د صحت کارت نه 70 نور هم پرایویټ هسپتالونه لري کړي دي. مطلب 70 هسپتالونه د هغه صحت کارت نه په هغه 70 هسپتالونه ته نورم ختم کړي. نو که چا سره یو هسپتال جوړ چاته علاج کولو نو هغه هسپتال کې په صحت کارت باندې علاج نه کیږي. 70 هسپتالونه بدا شي د غټ اماونټ ته جی. نو مطلب پکې صحت کارت باندې علاج نور هم مشکل شو جی. بل عمران خان خصوصي عدالت ته یو درخواست کړی دی. عمران خان ویلي دی چې مال د هر هفته خپل بچو سره د خبرو کولو اجازه ملو شي. چون کې دا خصوصي عدالت مخکې هم حکم کړی چې عمران خان دی خپل بچو سره خبرو کې خو په حکم باندې عمل نه کېدو. صرف یو ځل عمران خان تر اوسه پورې د 15 میاشتې تقریبا کېږي چې عمران خان 15 میاشتې هر څومره ټایم کېږي چې عمران خان په جیل کې دی. صرف یو ځل عمران خان خپل بچو سره خبرې کړې دي. نو اوس عدالت له دا درخواست کړی دی چې مال د اجازه ملو شي چې زه هر هفته خپل بچو سره یو ځل خبرې کوم جی. نو دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.